مسجد کې چې کله د چا تربیت وشي دغه انسان ټیک وي. یو مثال تاسو له درکوم خو په غور سره واورئ. تاسو په کور کې دروغ بنوئ، نن سبا دغه بچی مور او پلار نافرمانی کوي کنه کوي؟ کوي کنه؟ مور او پلار ته کنځل کوي کنه کوي؟ کوي کنه؟ دا ولي؟ دا دغه مور او پلار د نسل زامنو ته دومره سوچ وکړه چې تا نه پیدا شوی یو بچی تا ته کنځل کوي، ستا خبره نه مني، ته پلار دسه شوي. او چې کله مسجد ته راشي چې جو ماشوم هغه شراب اسکي، سګریټ اسکي، آیس اسکي، او چې کله راشي د مسجد مولا مخې ته کېنه قسم په خدای هغه کنځل نه کوي، هغه دلته بد ردی نه وایي، هغه دلته بدتمیزي نه کوي. دا ولي؟ دا مولا د سړي بچی دی، دا مولا تربیت دسي ورکوي. دغه بجلی تار کې چې کله بجلی نه وي دا کرنٹ نه ورکوي، خو چې کله بجلی تار کې چې کله کرنٹ راشي که ماشوم وي که کشر وي که شرابي وي که هر څوک وي دغه تار ورله کرنٹ ورکوي. هم دارنګې دغه مولا کې د اسلام او د دین او د قرآن هغه نورانیت او هغه کرنٹ دی چې کله د دې مخې ته یو کس کینی هغې سینې ته دغه نورانیت ور منتقل شي. زما ستا نوجوانان نن په کم حالت کې مبتلا شوله؟ نن سبا خلک وایي مسلمانانو کې ایمان نشته. ایمان به څه وي؟ زما استاد زنانه بې پردګي کوي. هغه امامان امام بخاري غوندې کې خلک هغه ولې جوړېدله؟ هغې میاندو چې کله ورته پی ورکول نو بې اودسه به ماشوم له پی نه ورکول، هغې چې کله روټۍ پخول بې اودسه به روټۍ نه پخول. نن چې کله میاندې په کور کې روټۍ پخول ته به ټي وي لګېدلې وي، ماشومان به دلته ګاڼې لګولې وي او دوی به دلته دغه خوراکونه کوي.